حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای یو زور پاک ارشاد فرمایلو وی کم سړی چې د ذوالحجې میاش وګوري او د اراده د قربانۍ کړې وي وی چې زه قرباني کوم نو وی دله پکار دادي چې د ویښته نه کټ کوي نوکان دې نه کټ کوي د دې نه مخکې د کټ کی خو استحبابي حکم دی خوښ حکم دی که د یو سړي ویښته چې کم د وجود د هر یو اندام ویښته دي چې کم کټکول په انسان باندې لازم دي او د څلوېښت ورځو نه په د باندې زیاتې تېرې شوي نو بیا خو دې کټ کی خو که د څلوېښت ورځو نه زیاتې نه وي تېرې شوي نو بهترین استحبابي حکم دا دی چې دی د دا ویښته نه کټ کوي دی په دې نورو کې شامل شي او د نورو کسانو سره چې یو سړی نوکان کټکول غواړي نو کټکول هم شي خو ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي چې د دې سړي مشابهت د حجیانو سره راشي په حضور پاک وي نه دی کټ کوي په دې روزو کې نور څه داسې عمل کول دی چې هغې ته ایام تشریک ویلی کېږي ایام تشریک دا یو عمل دی چې د 9 ذوالحجې د سحر مونځ نه تر 14 ذوالحجې تر مازدیګر مونځه پورې به به تکبیرات وي ښځو دپاره په مزه اواز کې ویل پکار دی هر فرض مونځ نه پسته او سړو دپاره په تیز اواز کې پکار دی هر فرض مونځ نه پسته که یو سړی نه چرته جمع مونځ لاړو نو بیا دې ووایي خو که چرته د نورو مونځونه قضا کوي نو په ده باندې بیا نشته بیا دې نه کوي د اختر مونځ هم واجبات حکم لري هغې نه پس هم دی تکبیرات وایي تکبیرات څه شی دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد د دې پس منظر داسې دی چې کله حکم راغی حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې خپل بچی ذبح کا په دې دوران کې حضرت اسماعیل علیه السلام په ځمکه باندې پروت دی او په دې وخت کې چې کله یې وکته نو چاړه پرې راکاږي نو جبرائیل علیه السلام چې د جنت نه هغه ګډ راولي نو هغه په زړه کې دا هغه یره پکې پیدا شو چې هسې نه چېرته چاړه پرې رانه کاږي په دې دوران کې حضرت جبرائیل علیه السلام تکبیرات شروع کوي الله اکبر الله اکبر چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام واورېد هغه وایي چې معامله خو بدله ده هغه وایي بېشکه لا اله الا الله الله اکبر د الله نه علاوه څوک د عبادت لایق نشته او ډېر لوی دی رب اسماعیل علیه السلام دا منظر ګور دی هغه وایي الله اکبر ولله الحمد یقینا رب ډیر زیات لوی دی او ټول حمد او ثنا د الله رب العزت دپاره ده ټول تعریفونه د الله دپاره دي نو دا الله ته دا ادا دومره خوښه شوه چې په ټولې امت مسلمه کې دا یو ترتیب رایج کو چې په دې روزو باندې به ته دا تکبیرات وې نو دا د دې اختر د پیلنې 9 ذوالحجې د سحر مونځ نه والې تر 14 ذوالحجې تر مازدیګر مونځه پورې به دا تکبیرات په موږ باندې لازمي دا به وایو